راپسې بل د اسباب د غیر منصرف نه جمعیت د جمع ده. الجمع شرطه صيغه منتهى الجموع. بل د اسباب د غیر منصرف نه جمعیت د جمع ده. یعنی جمع صيغه د منتهى الجموع چې دا سبب د غیر منصرف ده. خدا جمعیت د جمع ځکه وو چې اسباب د غیر منصرف د قبله د اوصاف نه دي او جمع خو کلمه ده او کلمه ذات ده، نو شمیرل د جمع د اسباب د غیر منصرف نه صحیح کیږي. جواب دا دی چې دا جمعیت د جمع سبب ده، جمع سبب نه ده بلکې جمعیت د جمع سبب ده. نو بل د اسباب د غیر منصرف نه جمعیت د جمع ده. اوس جمع چې صيغه د منتهى الجموع ده، نو کومه جمع سبب ده؟ نو شرطه شرط پار د جمع په سببیت د مناصرف کې صيغه منتهى الجموع، صيغه د منتهى الجموع ده. جمع چې سبب د غیر منصرف ګرځي، نو شرط دا ده چې دا صيغه با صيغه د منتهى الجموع. بغیرها ان په دې حال کې چې ته د تانیث به وسنۍ، خو هر کله چې دا ته په حالت وقفي کې بدلیدله په هي نه هي ویلا په شو په صيغه د منتهى الجموع کې به ته د تانیث نه نو علاوه سبب د غیر منصرفي زکه چې جمع او تلبس د ته سره ګرځي موزونه د مفرد سره، نو واقع کېږي په سببیت کې نقصان، نو خارجي د سببیت د مناصرف نه. جمع په تلبس د ته سره ګرځي موزونه د مفرد سره، نو واقع کېږي په سببیت کې نقصان، نو خارجي د سببیت د مناصرف نه. یعنی جمع چې صيغه د منتهى الجموع چې سبب د غیر منصرف ګرځي، نو په اخر کې به ته د تانیث نه زکا کو ته د تانیث په اخر کې وا، نو د ته د تانیث په وجه دا صيغه د منتهى الجموع د مفرد سره برابرېږي. نو چې د مفرد سره برابر شوله، نو په جمع کې نقصان راغی، نو دا خارج شوله د سببیت د غیر منصرف نه، خارج شوله د سببیت د غیر منصرف. لکه فواعیتون او کراهیتون دا مفردات او په اخر کې ته ده، او مساجدو کې چې ته راشي نو مساجدتون بشي، نو بیا مساجدتون او فواعیتون یو شاته دی په وزن کې، نو څوک چې د چا سره مشابه شي حکم دا غاخلی تیر چې پکې رااله، نو دا مشابه شو د مفرد سره په وزن کې، نو حکم د مفرد واغستو، نو په سببیت کې نقصان راغی ځکه و پکې ته د تانیث نه. صيغه د منتهى الجموع دو تعریف لري، یو تعریف رسمي بل تعریف حقیقي. تعریف رسمي داسې دی، صيغه د منتهى الجموع دې ته وایي چې په اول کې دو حرف مفتوحي، په دریم ځای کې الفي، پس د الف نه دو حرف متحرکی خو یو پکې مکسوري، لکه مساجدو، یا ورستو د الف نه درې حرف خو منځنی پکې ساکني، لکه مصابيحو، یا ورستو د الف نه یو حرفي خو مشددي، ورستو د الف نه یو حرفي خو مشددي، لکه دوابو. دا صيغه د منتهى الجموع. او د صيغه د منتهى الجموع اته اوزان دي: افاعل افاعيل، فواعل فواعيل، افاعل افاعيل، فواعل فواعيل، مفاعل مفاعيل، فعاليل،
فعالو، فعالیلو، فعالو. صيغه د منتهى الجمع په دې اوزانو راځي. دا د تعریف رسمي د صيغه د منتهى الجمع. یو د تعریف حقیقي. حقیقي تعریف داسې ده. صيغه د منتهى الجمع دی ته وایي چې په دې سره راغلی وي انتها د جمع تکسیرو په دې شان چې یو اسم جمع شي په صيغه د منتهى الجمع یا یو اسم جمع شي په جمع تکسیره او هغه جمع تکسیره جمع شي په صيغه د منتهى الجمع نو بیا به نه جمع کیږي په بل جمع تکسیره. نو په دې سبا راغلی انتها د جمع تکسیرو. لکه مسجد د وخت سره جمع ده په مساجدو، دا په بل جمع تکسیره اوس نه جمع کیږي. یا کلب د جمع اکلوب ده او اکلوب جمع شوی په اکالیب، نو اکالبو په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي. نعمت جمع شوی په اناعیم، نعمت جمع شوی په انعمه، انعمه جمع شوی په اناعیم، دا به په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي. دې ته وایي صيغه د منتهى الجمع چې په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي. اوس په دې پېښ ولې دا شو صيغه د منتهى الجمع. ولی به په بل جمع تکسیره نه جمع کیږي؟ ځکه کو دا جمع شي په بل جمع تکسیره نو په جمع تکسیره کې خو بنا د واحد ورانه شوي، نو کو دا جمع شي په بل جمع تکسیره نو صيغه د منتهى الجمع کې ورانه شي، نو دا به د جمعیت نه وځي، ځکه به نه جمع کیږي په بل جمع تکسیره. پوه شوې؟ ځکه په جمع تکسیره کې خو بنا د واحد ماته شوي کنه، او په جمع سالمه باندې جمع کیږي، په جمع سالمه جمع کیږي. ځکه چې په جمع سالمه کې خو بنا د واحد روغی، نو صيغه د منتهى الجمع په کې روغی، نو په جمع سالمه جمع کیږي. خان دا قائم مقام ته دو سببونه ده، دو وجدي، یو پکې جمعیت ته او بل پکې لزوم د جمعیت ته. نو جمعیت یو سبب او لزوم د جمعیت بل سبب، ځکه دا یو جمع قائم مقام د دوه ده. لزوم د جمعیت دا ده چې یو اسم جمع شي په صيغه د منتهى الجمع، دا به بل جمع تکسیره ته نه ورانیږي چې صيغه د منتهى الجمع پکې ختم شو په بل جمع تکسیره جمع شنو، لزوم د جمعیت شو پکې یو نفس جمعیت ته. دویمه وجه دا ده چې په صيغه د منتهى الجمع کې یو نفس جمعیت ته، یو پکې تکرار د جمعیت ته. تکرار عام ده حقیقتا وی او کو حکمن وی. کل په اکلوب جمع شوه، اکلوب جمع شوه په اکالیبو، تکرار راغی، دا حقیقتا حکمن دی ته وی چې یو اسم براه راست جمع شي په صيغه د منتهى الجمع، دی کې حکمن تکرار ځکه ده چې دا د په شان ته د هغه جمع چې په هغه کې تکرار راغلی. یو اسم چې براه راست جمع شي په صيغه د منتهى الجمع، نو دا د په شان ته د هغه جمع چې په هغه کې تکرار راغلی، ځکه دا حکمن تکرار ده. لکه مسجد په مساجدو جمع ده، دا د په شان ته د هغه صيغه د منتهى الجمع چې پکې تکرار راغلی، چې پکې تکرار راغلی. پام کوي. ښه نو دا شوله دا مسله. کا مساجده نو دا صيغه د منتهى الجمع ده. او مصابيح، مصابيح جمع د مصباح ده، دا جمع شوه. و اما پرازنتون په منصرفون خلاص شو په دې ځای. اوس دا چې کو چرته، چې کو چرته په صيغه د منتهى الجمع کې ته د تانیث وه، دا به منصرفه. لکه پرازنتون دا ته د تانیث پکې ده، نو دا په حکم د مفرد کې ده، ځکه چې د ته د تانیث په وجه دا مشابه شو د مفرد سره. څوک چې د چا سره مشابه شي حکم دا اخلي. من تشبه بقوم فهو منهم. پوه شوې؟
ښه مشهوره خبره ده چې شاه ولی الله دهلوي وایي زه په یو ځای کې روان وم ناڅاپه رانه څوک تاو شو او یو پناه طرفونو ته خوشې علاقو ته بوتلم ازالت الخفا کې لیکي وایي بس هلته یو ناشنا ځای و کرسۍ لګېدلی او قاضي ناسو حیران شو ما ویل چې په ما څه کوو ویل چې تا قصاص کوو ویل نه دي ویل ما ورته ویل چې ما خو د چا ملاس ته غوان ده پاڅولې ما څه چل کړی ویل تا د پیران د باچا زوی وژلی که څنګه ما خو نه دی وژلی خو یو مار په مانځه کې راغی او مړ مې کړو ویل همدقه د باچا زوی د پیران قاضي ناست دی قصاص کوو دی ویل ما ویل چې نبی علیه السلام فرمایي چې اقتلوا الاسودین لړم او مار وژنئ نو ما مړ کړو نو هغه ویل چې هغه خو مار او لړم نه و پیری و مار نه و پیری و تا پیری مړ کړو نو ویل بیا ما ورته ویل چې د الله پیغمبر وایي چې څوک د چا څه ځان مشابه کړي هغه د هغو نه شو ویل قاضي ویل چې صحیح ده سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من تشبه بقوم فهو منهم بس ته بری شولې ما په خپله د پیغمبر نه اورېدلي ته بری او بس ته پاک شولې نو قاضي رښتیا صحیح قاضي د پیران شاه صاحب وایي چې زه ورپاڅېدم ستړي مې شو اوسه مې بیا وکړه غاړه مې ورکړه چې دا خو ته صحابي زما مقام اوچت شو د تابعي شومه شاه صاحب خو رستنی سړی دی غالبا څه د پاسه څه 250 کاله څه کم و زیات به شوي شاه صاحب چې وفات دی لیکن لاړه تابعي شو پیری یې ولیده د پیرانو عمر ډېر زیات دی نو دغه 1000 کاله خې کمه مرتبه ده عمر یې ډېر زیات دی نو صحابي پیری و اول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پوه شو پې حیات الحیوان د علامې دميري چې ګورئ احکام المرجان پی اخبار الجان چې ګورئ ناشنا قصص به د پیرانو واورئ دا ځان له مخلوق ده په دې کې حاطفي پیران چې دي هغه د علم ډېر شوقیان دي او هغه ډېر ګرځي راګرځي او هغه په ملتونو کې رفتار زر میله وغیره رفتارونه کوي ډېر تکړه خلک دي ښکته ګورئ بهر تقدیر د علم شوقیان دي شاه صاحب له یو پیری راغی چې افریقا او یوروپ او برطانیا افریقا او یوروپ مې وکاته او ستا په شان عالم مې معلوم نه کو ما ته مسلم الثبوت شروع کا شاه صاحب وایي چې ما هندوستان ته دا از دغه 400 ته راولېږه شمس الحق افغاني ته چې او خط مې وله ورکړو افغاني وایي چې مازدیګر راغی جامې وڅنډلې پیزار یې کېښود خط یې راکړو ما چې څه وی ویل مسلم الثبوت وام نو المسلم یې راته وغوړاو ما ورته اوچت په بسم الله کې 1 غنټه تحقیق وکړو فکر مې وکړو چې ځان مې ستړی کړو دا وظیفې وکړو نه ویل مال چې بس دی طالبه هغه ویل چې دا څه علم دی دا خو زما څه شته ده ما ته یاد دی د طالب دله د هندوستان نه راغلی یم د شاه صاحب خط مې راوړی ما ته څه زیتی وه دا خو زما یاد دي افغاني وایي چې بس زه پوه شوم چې دا څه بله ده دا انسان نه دی ویل مال چې بس زه معافي غواړم او بس زه ستا حق نشم ادا کولی زر مې وله خط ولیکه شاه صاحب ته چې دا څوک و دا خو څه انسان نه و دا څوک و زه دې حق نشم ادا کولی انسان لاړ پیری لاړ لږ ساعت وشو ماښام ته نږدې بیا راننوت دوړه پې پرته وه او جامې وڅنډلې او پیزار یې وڅنډه او خط یې راکړو او السلام علیکم بیرته لاړ په لږ ساعت یې د هندوستان نه 2 ځل راغی غالبا 2000 رفتار حاطفي پیران کېدای شي چې په 20 منټه کې وکړي اجاز نه تیز دی ښه شاه صاحب وایي چې دا د یمن پیری و ویل چې په افریقا او په یوروپ ګرځېدلی وم او ما ستا په شان عالم پیدا نه کړو ما ته مسلم سو ما تا در ولګې زما څه وخت نه و خو تا یې دغه ونه کړو نو بیرته راغی بهر تقدیر دا په مخلوقاتو د الله کې داسې نابغه دلی څنګه چې په انسانانو کې نابغه شته نو په پیرانو کې هم شته ښه دا زړې خبرې شو فرازنتون ځکه منصرف دی چې تی د تا نسبه کېده نو د تی د تا نسب په وجه دا منصرف دی دلته کو منګه فرازنتون ته منصرف وو په دې چې د تی د تانیس او د صغیر د منتال جمعو په وجه ته منصرف وو کو چرته فرازنتون په بل لحاظ باندې غیر منصرف کې لاج بوک درې استاذه بالکل غیر منصرف دی هغه دا چې فرازنتون دا په جواری کې د یو قسم لوبي نوم د یو نوع نوم دی
او جمع د پرزین ده. په جواري کې د یو نوع نوم دی، یو پکې علم نوع ده، بل پکې تی د تانیث ده، نو دا به دوه سببه پکې شته دی، نو بیا غیر منصرف دی. خو دومره خبره به زه وکړمه چې معتبر په غیر منصرف کې علم شخص دی، کله کله پکې علم نوع هم سبب د غیر منصرف ګرځي. زی قصه